ولأتباعه البررة التقى والنقى ولعنة الله على أعدائهم الجهلاء الذين أحرقتهم وأهلكتهم نار الحسد والزيغ والبدع والهوى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنما بعثني الله رحمة، أو قال إن الله بعثني رحمة الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآله وإترته وأزواجه وأولاده وأصحابه وكمل أتباعه وبارك وسلم عليه. وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين. فمجلس کی ناز تشریف فرما درانه جید علماء کرام، مشایخ عظام، سادات کرام او ډیرو معززو سامعینو قدرمنو حضرات ورونو، زمون د نننی جلسې او د مجلس تعلق د سید الصادقین او د سید الکائنات احمدی مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک دی دنیا تا د تشریف آوری دا غازی میں خوشحالے سر دی. الہ العالمین دی زمونگ استاسو دا شرکت و جمواری فخفل عظیم دربار کی قبول و منظور کی. معززو دننا تقریباً شپږ نیم اوسه کاله وړاندې علماو د داسې جلسو د داسې پروګرامونو تحسین کړي، مستحسن او مستحب ورته ویلي دي، لکه علامه جلال الدین سیوطي چې هغه د نن نه تقریبا شپږ نیم سوه کاله مخکې تیر دی او په حالت یقظه او حالت بیداری کې 25 کرت د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د سپین مخ دیدار نصیب شوی دی. مسلم عند الکل دی، عرب منی، عجم منی، مشهور عالم دین و مشهور بزرگ دی. هغه مبارک 2 جلد یو فتاوی لیکلی الحاوی للفتاوی، هغه کې مستقل یو رساله په میلاد النبی صلی الله علیه وسلم لګولې، داغی نم دے حسن المقصد فی عمل المولد. دا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا احادیث نے دا پروگرام دا محفل دا ثابت کرے دے. داغی علاوہ مشہور عالم شارح دا بخاری علامہ ابن حجر اسقلانی، علامہ ابن حجر حیتمی، علامہ سخاوی، علامہ مناوی، علامہ صالح شامی، استاذ النووی ابو شامہ، سبت ابن جوزی، شاولی اللہ محدث دہلوی، خلیل احمد سہنفوری او دا سے گن علماء اغد دی محفل تحسین کئی، باعث دا ثواب ورطویلے، باعث دا خیر و دا برکت ورطویلے او دا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک در رضا و در رب کریم در رضا آغا سبب و ذریعه و طویلی دا. و بیام سباز خلق آغا پدا سے مجالس و نیوکی و سرودود کئی، کلوی دا سے محفل
نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه دی منو کړي کله وی صحابه کرامو نه دی منو کړي کله وی تابعین نه دی منو کړي او کله کله وی کدا مين شینو ولدا مين صحابو کې نه و تاسو کې راغله کدا د ثواب کار شي ولدا د ثواب کار صحابه کرامو نه پیجندو تاسو پیجندو داغي جواب دادی چې د مسلم شریف حدیث دی امام الانبیاء فخر کائنات و موجودات احمدی مجتبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک یوازی کال کی یو رزنا دو رزنا میاش کی سلور رزی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر د پیر پورز روجنی سی او چې کله دنه پختنه کیږي چې تاسو دی هفته کې صرف د پیر رز خاص کوي او دا نور رزم پریخي دی روجن نه نسی دا ولی د سید الکائنات جواب داده ذاک یوم فیه ولدت د پیر داسې ورځ ده دا زما د میلاد ورځ ده دې کې زه دنیا ته راغلی یم دې کې زه زیږېدلی یم دې سره زما د پیدایش د ولادت یو خاص تعلق راغلی د هغې په خوشحالۍ کې زه دا روژه نیسم او دا ورځ لمانځم په شکل د روژې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د خپل د پیدایش ورځې اهتمام کړی دی او که څوک دا وي چې هغه روژه نیولې وه او تاسو ورکې داسې مجالس جوړوئ صدقات کوئ آیا دا صدقات آیا داسې مجالس جوړول دا شریعت کې اصل لري دا خیر القرون کې ثابت دی جواب دا دی چې څوک د ذخیرة الحدیث د سید الکائنات د حدیث علم لري د هغې سره ادنا مسکه و ممارست او بلدیه لري اداسې او بې بنیاده یو بیهوده اعتراض نه کوي زه به د متعدد کتب الحدیث اسامی و نامې ستاسو مخې ته کیدم بیا به د انصاف تله ستا په لاس کې کیدم زه به دا ثابت کم چې د میلاد النبي صلی الله علیه وسلم لنګر د هغې صدقه یعنی د سید الکائنات دی دنیا ته د راتګ په خوشحالۍ کې صدقه و خیرات په خپله بنفس نفیس محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی هغه کړی دی السنن الکبرى للبیهقی مسند د بزار موجم اوسط د طبرانی فتح الباری د ابن حجر اسقلانی التلخیص الحبیر د ابن حجر اسقلانی تهذیب التهذیب د ابن حجر اسقلانی مجمع الزوائد د علامه حیثمی او داسې ډیر کتب الحدیث لکه د مزی تهذیب الکمال تهذیب الاسماء او د علامه مقدسی الاحادیث المختاره او نور کتب الحدیث دا حدیث ذکر کئی لکه میزان د امام زهبی هغې کې حدیث راځي اقى النبي صلى الله عليه وسلم بعد 40 عن نفسه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د سلویخ کلنۍ نه بعد چې اعلان د نبوت ته دی ودرولې شو یو خو د نفس نبوت دی نو دا خو هغه وخت کې دته ثابتو چې آدم علیه السلام یا د خټې او د اوبو منځ کې پروتو كنت نبیا و آدم بین الماء والطین سید الکائنات فرمایي زه هغه وخت کې هم د خدای تعالی نبی وما چې آدم علیه السلام یا د خاورې او د خټې او د اوبو منځ کې یعنی هنوز یا د مبارک جوسی مبارک تروح نه دی اچولې شوی زه هغه وخت کې هم نبی وما یو اعلان د نبوت دی اعلان د نبوت چې دی کوي سلویخ کلنۍ کې کوي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک د سلویخ کلنۍ نه بعد چیلی حلال کو یا ګډان حلال کو خیرات وکړو صحابه کرام راغواړي هغې باندې دا خیرات ور باندې خوري دا خیرات د سو الحاوی للفتاوى دا علامه جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه کتاب دی باقی د لس کتابونو حواله ماور کې هغې وی چې دا خیرات او دا ګډان او دا چیلی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم علی او په دې صحابه کرامو باندې خوري دا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دی دنیا ته د خپل تشریف او ورای په خوشحالۍ کې دا صدقه او دا خیرات کړی و دا بعضې منکرین چې لار ته ورکه شي چې دا خو د میلاد لنګر ثابت شو د میلاد صدقه ثابته شوه
د میلاد خیرات ثابت شو. نبی اسوي نا وی دا خو عقیقه یادی کنا حقا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم عقیقه وکا د میلاد ذکر خودی کی نشته. جواب ولا ورکا عقیقه ستوي آیا څوک وفات شي داغه وفات باندې خیرات عقیقه وای؟ هغه ته عقیقه نه وای. څوک چې دنیا ته راشي داغه د پیدایش اوم ورځ باندې د پیدایش په خوشاله کې چې کوم خیراتی هغه ته عقیقه وای. عقیقه دغه ته وای. د ګویا کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د خپل دنیا ته د پیدایش خوشاله کې دا غډانو دا چيلي حلال کړیو صدقه او خیرات کړیو او د میلاد شریف لنګری صحابه کرامو باندې خوړلې وو. ځکه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د عقیقه د نیکه د پیدایش په ومه ورځ باندې کړې وه. عقیقه یو ځل وي، دوه ځل نی، درې ځل نی. عقیقه نیکه صاحب کړې وه. زاد المعاد د ابن قیم راواړه د ابن تیمیه شاګرد دی. هغه وی د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د ولادت په ومه ورځ د نیکه عقیقه کړې وه. اوس چې څلوېښت کاله بعد نبی اکرم صلی الله علیه وسلم بیا چیلي هلالی او خیرات کې دا عقیقه نه وه. دا امت تلار جوړولو چې زه دې دنیا ته باری تعالی د رحمت په حیثیت را لېږلم، تاسو ته یو تحفه ګرځولم. انا رحمت مهدار حدیث پاک کې وایي زه د خدای تعالی داسې رحمت یم چې تاسو ته هدیه کړی او تحفه کړی یم، ما قبول کړئ. زه خدای تعالی د رحمت په شکل دې دنیا ته را لېږلی یم، د هغې په خوشحالۍ کې دا صدقه کوم چې زمانه بعد زما امت ته یو سنت او یو لاره جوړه شي که هغې هم دا صدقه کوي زما د عمل به د هغې دپاره اصل او دلیل وي. او که څوک دا وایي چې نه نه دا هم عقیقه وه د میلاد شریف لنګر او خیرات نو، هغه مخکې چې نیکه صاحب یې کومه عقیقه کړې وه هغه داسې عقیقه وه چې هغه د جاهلیت زمانې ته نږدې یو عمل شوی و، هغه قبول شوی نو. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د بعثت نه بعد په شرعي طریقې د خپل عقیقه بیا مناوله. هغه عقیقه ټیک نه وه. موږ ورته جواب ورکو چې بیا خو د بعثت نه وړاندې کومه نکاح چې د مبارک د بیبي خدیجه الکبرا ام المؤمنین رضی الله عنها سره شوی وه، حتی چې د هغې مهر ابو طالب صاحب د خپل جیب نه ډک کړی و. بیا خو پکار دی چې د بعثت نه بعد د اعلان د نبوت نه بعد دغه نیکۍ م واپس تازه کړی وی که نه. خو دا چې دی مبارک دا صدقه کوي د دې وجې نه نه چې هغه عقیقه چې نیکي کړې وه هغه قبوله شوې نه وه، هغه غلطه وه. نو د ثانیاً بیا عقیقه وکړه نه، هغه قبوله وه. دا چې دی ثانیاً چیلي هلالی صحابه کرام راغواړي دا د خپل میلاد په خوشحالۍ کې صدقه او خیرات کوي. دا یو ثابت شده عمل دی. بعضې کسان به درته وایي چې تاسو وایي چې نه عید میلاد النبی صلی الله علیه وسلم، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خو د پیدایش خوشحالۍ کې روژه نیولې وه. نو وایا هغه روژه نیولې وه تاسو وایي عید میلاد النبی دی، نو وایا د عید په ورځ روژه کېږي یا روژه د عید په ورځ باندې راځي؟ دا یو وسوسه درچوي. ستاسو ذهن خو دا خبره واخلي چې دا خو رښتیا مونږ اورو چې د اختر په ورځ باندې روژه نه کېږي. نو چې سید الکائنات روژه نیولې وه دغې ورځ باندې مونږ پروګرام کوو هغې ته عید ولې وایو؟ دا خو رښتیا وایي دا معترض. دا صرف تلبیس دی، حق د باطل سره ګډوډول دی، یو دوکه ده. د دې جواب دا دی چې عید دا دوه قسمه دی، یو عید لغوي دی یو عید اصطلاحي دی. عید اصطلاحي دا دوه دي، عید الفطر عید الاضحی. وړوکی اختر او لوی اختر دا چې روژه نه جمع کېږي د عید اصطلاحي سره نه جمع کېږي. پاتې شو عید لغوي. عید لغوي دی ته وایي وتستعمل العید فی کل یوم فیه مسره. علامه راغب اصفهاني وایي چې د لغت په اعتبار هرې د خوشحالۍ ورځې ته د عید ورځ ویلی شي. ولې دا عرف کې نه ګورئ کله کله یو سړی ډېر خوشحالی نو څه وایي نن ما باندې سمه د اختر ورځ ده، نن په ما اختر دی. نو د سید الکائنات دنیا ته د راتګ په دغه ورځ د تشریف آورۍ دغه ورځ چې موږ دې ته د عید ورځ وایو په اعتبار د لغت وایو، دغه عید لغوي سره روژه جمع کېدی شي پروا نه کوي. یعنې زه به دې معترض باندې اعتراض ثانیاً ورمعاد کم. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د جمعې ورځې ته د عید ورځ ویلې ده،
مشکات شریف د وړې دورې کتاب دی راویلا حضور صلی الله علیه وسلم هرې د جمعې ورځ باره کې وایي هذا یوم عید هذا یوم جعله الله لكم عیدا د جمعې د ورځ داسې ورځ ده چې خدای تعالی ستاسو د پاره دا د عید او د اختر ورځ ګرځولې ده. اوس سید الکائنات چې د جمعې ورځې ته د عید ورځ وایي په کوم اعتبار وایي؟ په اعتبار د فضیلت ورته عید وایي، په اعتبار د ثواب ورته عید وایي، په اعتبار د لغت ورته عید وایي. اوس داسې مه وایه چې دا عید شو نو دې سره روژه نه جمع کېږي. که دا ستا اعتراض صحیح شي بیا خو د رمضان میاشت کې 4 جمعې راځي او هغې ته نبي اکرم صلی الله علیه وسلم عید ویلی دی چې د جمعې ورځ دا د عید ورځ ده. بیا چې رمضان کې جمعه راشي روژه مه نیسه ځکه ستا په نس باندې عید او صوم اختر او روژه نه جمع کېږي. دې ته نبي علیه السلام عید ویلی دی ته ورکې ولې روژه نیسي؟ نو دغه اعتراض دا یو بې بنیاد اعتراض دی، دا هسې وسوسه ده. او بعضې به درته وایي چې تاسو وایي چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د دې میاشتې په 12 تاریخ پیدا شوی دی. نه مړه دا خو مونږ اورېدلي چې په 8 پیدا دی، څوک وایي 9 پیدا دی، څوک وایي 15 پیدا دی، تاسو 12 یادوئ. وی تاریخ کې زما لانجه نشته، تاریخ کې زه اختلاف نه کوم. دا زما چې کومه رای ده چې سید الکائنات په 12 د ربیع الاول پیدا دی، دا رای زما نه ده، زه فقط ناقلم. دا رای د مشاهیرو ده، دا رای د جماهیرو ده، دا رای د اکثرینو ده، دا رای د جمهور امت ده. صحیح روایت دا دی چې سید الکائنات په 12 تاریخ دی دنیا ته تشریف فرما شوی دی. خو ما یوازې 12 تاریخ نه دی رانیولی، صحیح ده ته وایې 8 تاریخ باندې دنیا ته راغلی. کاش کې تا په 8 ربیع الاول یو زبردست محفل کړی وی چې ما منلی وی چې ته 8 تاریخ لمانځې او مناوې. دا خو ستا صرف بانه ده. زه په 12 یوازې نه کوم، زه د اول نه رانیسم، دا مکمل میاشت تقاریب او تقریبات جوړم. یوازې ربیع الاول کې نه کوم، ربیع الثانی کې بیانات لرم، هغې کې محافل جوړو، بلکې دا تمام کال که زمونږ د واده پروګرامي، که زمونږ د څلوېښتۍ پروګرامي، د هغې نوم څه وي؟ میلاد شریف دی، میلاد النبي صلی الله علیه وسلم دی. مونږ تخصیص شرعي کله هم نه دی کړی. دی کله کله وایي تاسو تخصیص شرعي کړی دی، تاسو تخصیص شرعي کوئ. تخصیص شرعي دا معنا ستاسو دا عقیده ده چې بس دې میاشت کې 12 باندې ثواب شته او 12 ربیع الاول نه علاوه او د دې میاشت نه علاوه د میلاد شریف ثواب نشته. تاسو مالا ټول جواب راکئ، آیا ستاسو دا عقیده ده چې میلاد شریف صرف دې میاشت کې 12 باندې ثواب لري باقي نور ورځو کې نه لري؟ ستاسو دا عقیده ده؟ مونږ خو ټول کال د نبی علیه السلام د مینې مجالس جوړوه، باعث د خیر دی، باعث د نزول او د ورود د رحمتونو دی، کار د ثواب دی، مندوب عمل دی، مستحسن عمل دی. نو مونږ خو تخصیص چې کوو دا تعین عرفي دی، دا تخصیص شرعي نه دی. مونږ داسې نظریه کله ساتلې ده چې دې میاشت کې ثواب لري او دې نه علاوه نه لري. او که ته وایې چې دا میاشت دې رانیولې ده نو دا خو اعتراض په هغه عوامو باندې بیا وکړه چې هغې دا تمام کال د قرآن کریم تلاوت نه کوي او د رمضان میاشت راشي دغه یو میاشت رانیولي، هر جماعت کې د عوامو نمبر نی، د هغې ځای نی، هر کور کې، هر حجره کې، هر جماعت کې عوام راپاسي، قرآن کریم راوالي. نور کال کې د قرآن کریم تلاوت به کوي یا به نه کوي؟ که کوي ډېر قلت سره به کوي. د رمضان میاشت کې ورته سم زور ورکي. اوس به څه وایي چې دا بدعت دی؟ نه، دا بدعت نه دی. مونږ تمام کال د قرآن کریم تلاوتونه کوو، رمضان کې ډیر کوو. دا ولې؟ د رمضان شریف سره د قرآن کریم یو خاص تعلق دی او هغه تعلق دا دی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، میاشت د رمضان هغه میاشت ده چې قرآن کریم ورکې نازل دی. مونږ تلاوتونه تمام کال کوو او رمضان شریف کې ډیر کوو، ولې؟ هغې کې قرآن کریم نازل دی. مونږ میلادونه تمام کال کوو، دې میاشت کې ډیر کوو، ولې؟ په دې میاشت کې محمد مصطفی دنیا ته تشریف راوړی دی. او دا بعضې به درته وایي د دې میاشت کې خو وفات شوی هم دی که نو تاسو خوشحالي کوئ، کله خو ماتم منو کوئ، لږ وژاړئ. تاسو د هغه د وفات میاشت کې خوشحالیانې کوئ، کومکمې لګوئ، جوماتونه سجاوئ، لارې سجاوئ، دروازې جوړوئ، خوشحالیانې کوئ. دا خو باره وفات په دې 12 چې دنیا ته راغلی، په دې 12 د دنیا نه تشریف یې وړی هم دی، نو غم منه وکئ. جواب دا دی
مونږ خوشحالي ځکه مناو قرآن کریم کې سورۃ یونس کې 11 پاره کې رب کریم مونږ ته امر کړي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وفي كتاب التفسير لأبي داود فبذلك فلتفرحوا بصيغة الخطاب اے بالطاء رب کریم وی اے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی خلق توایا چې په دوه سيزونو خوشحالي منو کوي یو فضل د الله دی بل رحمت د الله دی شک پدې کې نشتا د سید الکائنات دا ذات دا رحمت د الله پاک دی سورہ انبیاء پارا نمبر 17 آیت نمبر 107 باری تعالی فرمائی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین یا رسول الله ما تاسو د ځان علاوه د دې تمام عالم د پاره خوا نباتات دي خوا مائعات دي خوا جمادات دي خوا حیوانات دي د دې ټول خدای د پاره ما تاسو ذات رحمت لګلې دي او رب کریم مونږ ته وایي چې زما پر رحمت خوشحالي منو کوي د خوشحالي مونږ ته امر راغله مونږ ځکه خوشحالي مناوو اوس پاتې شو دا چې ماتم منو کو نه مناوو ولې نه مناوو بخاری شریف الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول الله اصح الكتب بعد کتاب الله عز وجل الصحیح للبخاری بخاری شریف کے حدیث موجود دے سید الکائنات فرمائی لا تحل لامرأة ان تحد على میت فوق ثلاث پیغمبر علیہ السلام فرمائی یو زنانه تم نه حلالېږي چې دا په یو مړي باندې سوګ او ماتم او غم منو کې د 3 ورځو نه زیات زنانه ولې یاد کا زنانو کې د ماتم او د غم مناول ماده ډیری حوصله لګي خو تنسیز بشي نه فی د معدا نه کوي دا قید د امراتن خرج مخرج العاده یا تقریبا دا خارج شوه دي نارینه او زنانو ته دا حلال نه دي چې څوک وفات شي چې 3 ورځو نه ورخوا ور باندې غم منو کې مگر صرف هغه بیبي چې خاوند وفات شي کدا اصیل وا حر وا سلور میاشتې لسر زبدا رنگینه لباس نه چي رنجه بنا چي شونډه بنسر کوي دندا سب نه مګي اتر بنه مګي تیل بنه لګي صرف زنانا په خپل سختن باندې سلور میاشتې لسر زي دا بسوګ مناوي غم به مناوي ماتم به مناوي عدت کې بناستي د زنانن علاوه کدا الله پیغمبر وفات شي کا اولیاء وفات شي کستا والد سے وفات شي کستا پیر سے وفات شي شریعت من اکړیو د 3 ورځو نه ورخوا ماتم او غم مناول دا نشتا او چې څوک مناوي دا بشیاګانی وی ماتم ولې نه مناوي سورلسنیم سو وکاله وشو تما باندې ماتم مناوي ز شیا خو نه يم نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمای حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم زما جوندم ستاسو د پاره بهتر دی خوشحالی پیو کوي زما وفاتم ستاسو د پاره بهتر دی زما وفات کې ستاسو د پاره خیر دی خوشحالی پیو کوي او 3 ورځې نه ورخوا د کنس موجود دی 3 ورځې نه ورخوا زما وفات کې ستاسو د پاره خیر دی څنګه خیر دی وی جون کې مدا سه خیر دی تاسو ما سره خبرې کوي ته تاسو سره خبرې کوم او مانه د مسلو استفتاګانې کوي زه جوابات در کوم زما جون کې ستاسو د پاره خیر دی او خیر به ولې نه وي هغه خلق چې یو دیدار یو ملاقات یو لقاء یو ځل لیدلې د مبارک د سپین مخ نصیب شوي دي د دې وروستو امت تر قیامته که اولیاء دي که غوثان دي که اقطاب دي که نجبا دي که ابدال دي که مفتیان دي که علما دي که هر څوک دي دا ټول چې راجمه کې د یو صحابي مبارک د خپو خورو ته نه رسیږي جون کې خیر او چې چالي دلې دي د دنیا او د آخرت خیرونه ګټلې دي وفات کې مستاسو د پاره خیر دی څنګه خیر دی وعرضت علی صلاتکم وسلامکم واعمالکم بما تستاسی درود ستاسو اعمال ستاسو سلامونه دا ما ته روزي مبارکه ته پیش کیږي زه په نظر اچوم زه ګورم زه مطالعه کوم زه ملاحظه کوم ان کان خیره کتا سنیک عمل کړی وي حمدت الله تعالی علی قبر شریف کې دنه د خدای تعالی حمد و ثنا وایم چې الله استا لاک لاک شکر چې زما د وفات نه بعدم زما امتیان نیک عمل کوي و ان کان غیر ذلک او قال و ان کان شر
او که تاسو شر کړی وي ګناهونه هم کړي بد عمل هم کړی او ما ته روزې ته پیش شي استغفرت الله لکم په روزه کې دننه د خدای دربار کې لاسونه اوچتوم او ستاسو دپاره د مغفرت دعاګانې غواړم. او یو بل حدیث کې راځي وی کله چې یو امت سره خدای تعالی د شر اراده وکړي د هغې د هلاکت اراده وکړي هغه نبی علیہ السلام د هغې ژوندی وي الله امت باندې عذاب راولي او وی کله چې خدای تعالی د یو امت سره د خیر اراده وکړي هغه امت وي نبی ترې نه واخلي هغه د امت نه مخکې لاړ شي هغه د دې امت باره کې باري تعالی سره خبرې کوي دا امت چې ورځي دغه نبی علیہ السلام ته نه خدای تعالی په خلا کړی راضي کړی د دې شفاعت ورته کړی. موږ د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د وفات د 3 ورځو نه ورخوا غم مناول حرام ګڼو ولی حرام ګڼو هغه منع کړي یو هغه راته ویلي چې 3 ورځو نه ورخوا ماتمې وغیره مه مناوئ. دی به درته وایي وی تاسو وایئ چې یاره د دې ورځې د 12 ربیع الاول شریف ډیر فضیلت دی وی دا ورځ بالکل څه فضیلت وغیره نه لري دی غزان نه لګیا دي او موږ د قرآن او د حدیث په رڼا کې لګیا یو لږ لږ به ما سره تاسو خبرې هم کوئ جواب به راکوئ چې پوښتنه درنه کومه دا راته ووایئ د جمعې ورځ فضیلت اسلام کې لري او که نه لري ولې لري بخاری شریف کې حدیث موجود دی امام الانبیاء فخر کائنات و موجودات پاک حبیب صلی الله علیه وسلم فرمای وی د جمعې ورځ ځکه فضیلت لري دا داسې ورځ ده لأن الله تبارک وتعالی خلق فیها آدم خدای تعالی ورکې آدم علیه السلام پیدا کړي د آدم علیه السلام د پیدایش ورځ ده ځکه فضیلت لري. اوس جواب راکئ د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم شان اوچت دی که د آدم علیه السلام شان اوچت دی؟ د نبی علیہ السلام شان دا ټول کې اوچت دی. حسن یوسف دم عیسی ید بیضا داری آنچی خوبان همه دارند تو تنها داری. آدم علیہ السلام نه چې اجتهادي لغزش او زلت او خطیه کیږي 300 کاله جاړي چې رب کریم دعا قبلی د چا په مخې قبلی د سید الکائنات په مخې خدای تعالی دعام قبلی او رب کریم ورته وی ولولا محمد لما خلقتک اے آدم علیہ السلام که محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نوے ما به تم نوے پیدا کړي که صورت د محمد نوے پیدا کړي به خدای نو دا دنیا دا جهان د محمد پروي پیدا دی محمد دی د تمام جهان ابا نو چې د آدم علیہ السلام د پیدایش ورځ او داغه د وفات ورځ د جمعې هغه شرف او فضیلت لري نو سید الکائنات چې په کومه ورځ دنیا ته راغلی هغه ورځ به فضیلت لري او که نه به لري؟ دی بیا څه وایي نو دا خو هغه ورځ نه ده که نه یوم ولادت خو هغه ورځ وه چې هغه یو وه چې دی ورکې پیدا شو. اوس دا باقي چې تر قیامت پورې دا کم د پیر ورځې راځي دا خو د هغې مثل دی که نه دا خو هغه ورځ نه ده دا خو د هغې امثال دي فضیلت خو هغې ته حاصلو چې کومه ورځ کې دی پیدا شو هغه تیره شوه. اوس دا خو یوم ولادت نه ده که نه نو ګوره درته مخکې ما حدیث ویلو چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک هر د دوشنبه هر د ګل هر د پیر په ورځ روژه نیسي. اوس دا دی چې روژه نیسي ورته وی بقول شما ستا د وینا مطابق دا مثل دی دا هغه ورځ نه وه چې دی ورکې پیدا شوی دی او دی ورکې روژه نیسي او چې صحابه کرام ورته وی تاسو د پیر په ورځ ولې روژه نیسئ د ده جواب څه دی ورته وی ذاک یوم فیه ولدتو وی دا زما د میلاد ورځ ده دا زما د ولادت ورځ ده هغه مثل ته څه وی وی دا زما یوم ولادت دی. نو که دې مثل ته شرافت حاصل نه وي ولې دی وی چې دا زما د ولادت ورځ ده؟ بل جواب ده آدم علیه السلام چې په کومه جمعه پیدا کیږي هغه یو وه هغه تیره شوه دا باقي تر قیامته چې څومره جمعې راځي وایه دا فضیلت لري که نه لري؟ کوئ چې نه لري د حدیث مخالف روان دی کوئ چې لري ورته وی دا د هغه جمعې امثال دي بعینه دا هغه جمعه نه ده هغه یو وه دا باقي امثال دي. اوس دې مثل ته فضیلت منې نو هلته د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم په حق کې د دوشنبې ورځې ته ولې نه منې؟ خو پته لګي چې ستا د سینې دا لوښې د سید الکائنات د محبت نه کنګال او خالی دی. ستا ټوله دشمني ستا ټارګیټ
د سید الکائنات ذات دی هغه نه مني کله د هغه پګړي پورې خندا کله د هغه نسب پورې خندا کله د هغه صحابو تستغیث پورې کله د هغه مبارک په نوم جوړ محفل پسې خندا کله د هغه د وطن بېدبي کله د هغه د روزې بېدبي کله یو بېدبي کله بله بېدبي کله مور او پلار کنځي ولې دلته د ورمړو په ځمکه باندې یو خبیث او بیکار او ناول مفتی ولې د هغه ویډیو بیان تاسو ونه ریدو چې زه رسول الله ذاتي طور باندې نه منم که الله نه وی ویلې والله که نوم مې د ده اخیستی وی عربو کې ډېر تیر دي عبدالمطلب صاحب د دې نیکه دی د خبیث ویل وی مونږ یې نه منو عبدالله صاحب پلار دی وی مونږ یې نه منو وی آمینه مور ده وی اډوی منو نه ګوره کله د محمد مصطفی یو بېدبي د مکې د مشرکانو نه بدتر د مکی مشرکانو ذاتی طور باندې سید الکائنات منه صادق الامین وته ویلو خو چې نه منو په کوم اعتبار نه منو وی ته چې دا د نبوت دعوه کې د الله د سفارت د ترجمانۍ دعوه کې دا ته دروغ وي په دې کې نه منو نور صادق الامین سلويخ کاله منه ورته صادق الامین ویلو امانتونه ورسره خودل خو چې کله اعلان د نبوت وکړو د ټول مخالف جوړ شي خدا هغه خبیث دی چې د مکې د مشرکانو نه بدتر دی هغې ذاتي طور باندې منه دی نه مني عرض مې دا کولو دغه رنګې د عاشوره ورځ راواله د عاشورې یو ورځ وه هغه ورځ وه چې الله تعالی فرعون دریاب کې غرق او موسی علیه السلام او د هغه ملګرو ته په دغه ورځ نجات ورکړ او دغه د عاشورې ورځ تر قیامت را روانه ده د عاشورې ورځې ته د اسلام په اول کې شرف حاصلو د عاشورې د ورځې روژه د اسلام په اول کې فرض وه اوس فرضیت منسوخ دی مستحب ده نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نیولی روایت د مسلم شریف کې راځي چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته راغی هلته یهود اوسېدل هغې به د عاشورې دا روژه نیوله صحابه کرام ترې پوښتنه کوي تاسو د عاشورې دا روژه ولې نیسئ هغې ورته وایي دا هغه ورځ ده چې په دې کې خدای تعالی زموږ اسلافو باندې زمون پلارانو باندې او زمون پیغمبر موسی علیه السلام باندې انعام کړي د یو عظیم دشمن د فرعون غوندې د یو خبیث بادشاه نه نجات دي ته ورکړي مونږ د هغې ورځې یادګار لمانځو هغه نعمت د هغې شکریه کې دا روژه نیسو پیغمبر علیه السلام چې خبر شو ورته وایي نحن احق بموسی منکم چې تاسو موسی علیه السلام باندې خوشحالي کوئ دا خو مونږ د دې لایق یو چې دا خوشحالي مونږ منو وکړو ځکه انبیا علیهم السلام دا د یو پلار بچي دي میندې جدا دي موسی علیه السلام خو زما ورور دی فصامه وامر بصیامه سید الکائنات په خپل هم د عاشورې روژه ونیوه او صحابو ته امر وکړو چې تاسو هم د عاشورې روژه ونیسئ اوس دغه وخت کې چې دی د عاشورې د فضیلت قایل دی او دغه ورځ روژه دیم نیسي او صحابو ته امر کوي نو دا خو هغه عاشورې ورځ نه وه چې کوم کې موسی علیه السلام ته نجات میلو هغه یو ورځ وه هغه تېره شوې وه دا خو د هغې مثل دی اوس منکر ته وایه آیا دې مثل ته فضیلت حاصل دی او که نه آیا دې مثل ته فضیلت مني او که نه مني عرض مې دا کولو دا صرف د دې خلکو بهانې دي وی نه دا راته ووایه چې دا تاسو کوم مجلس جوړوئ اجتماع جوړوئ که دا محبت شي دا مینه شي نو دا مینه صحابو کې نه وه تاسو کې راغه آیا صحابو داسې مجلس جوړ کړی دی نو یو روایت العدمی یو عدم الروایتی عدم الروایت په شریعت کې دلیل نه دی روایت العدم دلیل دی څوک دی پیش کې دا چې صحابو دا نه دی کړی مونږ وایو دې کې عدم الروایت دی بل دا چې دا یو شي باندې چې حکم لګي هغه شي د هغې اجزای اصلیه ولټوه د دې محفل اجزای اصلیه وګوره د شریعت نه خلاف ورکې یو عمل نشته او که ته وې صحابه ولې نه دی کړی نو زه وایم تا باندې هغه لوبه شوې ده کومه چې غلبیل باندې شوې وه وی غلبیل کوزې پورې خندل کوزې ورته ویل ولې خاندي وی تا کې دوه سوړي دي نو وی کوزې ورته ویل چې شرمېدل یا د خپلې سوړي دې شمارلي دي ځان کې دې کتلي دي موږ دغې خلکو ته وایو چې دا اوس هم په دې میاشت کې زه په دې تاسو یو بینر لګولی موږ سیاسي خلک نه یو او نه د چا د کانفرنس مخالف یو کوي د کانفرنس پروا نه کوي خو بیا هم ورته وایم صرف هغه دعوت د فکر ته ورکوم
چې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سره ستا بغض نه وي په دې میاشت کې په دې ورځو کې دا اوس ماضي قریب کې یو بینر په نظر راځي هر چوک کې لګېدلی مفتی محمود کانفرنس صحابو د چا کانفرنس یې کړی دي صحابو دا چرته ویلي پنځپیر کلي کې 3 ورځې اجتماع جوړیږي 13 14 15 تاریخ باندې هر کال دی په دیوال لیکلی خاص ورځ دی ټاکلی دا خاص ورځونه نه مخکې کې نه رستو کې تخصیص دی کړی او زه په زه دی لیکلی چلو چلو اجتماع کو چلو دا دین دی کدا سا دین دی دا د ثواب کار غنی کدا گمراه کاری غنی کدا ثواب کاری غنی دا د ثواب کار صحابونه ولی پاتې شو نه وی دا زما خو وسایل دی کنه ودا زه بعینه ثواب نه غنم د ثواب وسیله غنم خو مونږ هم د میلاد شریف د ثواب وسیله ګڼو کنه دا هم د ثواب ذریعه ده عرض مې دا کولو دا دې چې کوم دا وعظونه کوي دعوتونه کوي دا کوم ډانچه د تبلیغ چې د دې روانه ده دا دین ګڼي که سا دین ګڼي که دین ګڼي د صحابو د تبلیغ ډانچه داسې نه وه هغې نه ولې پاتې وه هغې په دې ډانچه په دې طرز تبلیغ نه دی کړی ګینې دا ګز او دا میدان راته ثابت کا دا څومره اجتماعات چې کېږي افسوس خدا دی چې پاکستان کې مختلف قسم سیاسی دینی دنیوي اجلاسات اجتماعات جوړیږي په یو اجتماع چا اعتراض ونکو بدعت ورته نه ویلو خو چې دا میاش راشي د سید العرب والعجم امام الانبیاء سید الکائنات صلی الله علیه وسلم په محبت کې جلسه جوړیږي نو په ډیرو خلکو باندې بیا نا وخت او بیا ورته بدعت او سنت را یاد شي وی دا چا کړی ده دا خو نشته دا خو ناجایز ده تعجب حدیث پاک کې راځي ما رآه المؤمنون حسنه فهو عند الله حسنه چې مؤمنان یو شي ته ښه کار وایي څومره ربیع الاول دا د خیر او د برکت ورځ ده بلکې امام طحاوي او قسطلاني وغیره هغې دا هم لیکلي چې د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم د ولادت شپه دا د شپې د قدر نه غوره ده ولې غوره ده دلیل دا دی په شپه د قدر کې قرآن کریم راغلی او شپه د ولادت کې هغه ذات راغلی چې د پچا قرآن کریم نازل شوی که دا ذات نو نه به قرآن کریم و نه به جمعه وه نه به رمضان و نه به شپه د قدر وه نه به ورکوټ اختر و نه به لوی اختر و نو شپه د ولادت د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم د شپې د قدر نه غوره ده ما درته مخکې ختمه که چې دا هر څه د هغه د مبارک د مخه میلو شوي دي که مونږ ته که مونږ ته دا ځان میلو دی اولاد میلو دی پاکستان میلو دی ایمان میلو دی هر څیز میلو دی دا د محمد مصطفی په خاطر میلو یو حدیث کې راځي انا من نور الله والخلق من نوري زه د خدای د نور نه پیدا یم او دا ټول مخلوق زما د نور نه پیدا دی دا معنی نه ده چې د الله تعالی نور کې تقسیم راغو او د هغې نه ټوکړه را بیله شوه او هغې نه نبي علیه السلام پیدا شو دا معنی مراد نه ده ځکه د الله تعالی ذات د هغه نور دا تقسیم نه قبلی الله قدیم دی مخلوق که انبیا دي که اولیا دي دا حادث دی حدیث د قدیم نه پیدا کیږي خو د دې حدیث معنی دا ده چې زه خدای تعالی پیدا کړی یم ډایرکټ د هیچا خاطر پکې نو انا من نور الله زه توفیلی نه یم زه الله ډایرکټ په خپل قدرت پیدا کړی یم والخلق من نوري او دا څومره مخلوق چې پیدا دی زما په مخ پیدا دی دا معنی ده عرض مې دا کولو نو د سید الکائنات په مخ دا هر څه موږ ته میلو شوي دي نو په ده باندې خوشحالي مناول دا د ایمان علامه ده د داسې محافل مخالفت کول دا د بغض علامه ده قسم دی داسې محافل منزل د دې اهتمام کول یقین وساتئ د محمد مصطفی د دیدار ذریعه او وسیله ګرځېږي یو ملګري ما ته ویل ما 15 ځل هر کال ربیع الاول شریف کې په غریبه غریبۍ کې په قرضو باندې د نبي علیه السلام په مینه کې داسې محافل جوړ کړ خو چې دا هر کال مې میلاد کړی دی قسم یې راته خوړو 15 ځل نبي اکرم صلی الله علیه وسلم د خپل مخ دیدار را کړی دی دا تاسې عوام به داسې سوچ کوئ چې سړی ډېر لوی مولا شي او ډېر لوی علم وکړي دا د نبي علیه السلام دیدار به صرف ده ته میلاویږي نه دا په علم نه ده
ډیر بد عقیده مولیان شته علمونه کړي 50 کاله درسونه کړي خو عقیده خرابې بې ادبي کړي قرآن کریم راواله او غیږ کې ورته کېده ورته په دې لاس کېده که د خدای یره په زړه کې قسم ولا ورکه وې دې 50 کاله کې تا یو ځل د محمد مصطفی دیدار کړی که د خدای یره پکې درته به وایي چې نه او ډېر عوام داسې دي امپړ خلک داسې دي ناخوانده خلک داسې دي ناظرې هم نی ویلي خو د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په ذات ډېر مینې میلادونه کوي درود شریف ډېر وایي د هغه مبارک تعظیم کوي هغه نه چې پښتنو کې څوک وایي ما 25 کرت دیدار کړی څوک وایي ما 50 ځل کړی څوک وایي ما 15 ځل کړی دا خبره د علم نه ده خبره د ادب او د محبت او د تعظیم ده ادب ځان کې راولئ مینه ځان کې راولئ ته بیا ګوره هغه ډېر غیرتي دی قسم دی بیا دې نازئ زمونږ استاد صاحب مونږ ته قصه بیانوله وی د مردان بایپاس باندې چې داسې د امازو ګاډۍ او شاباس ګاډۍ ته ځي په لاره باندې تورو مایار راځي یو علاقه ده 2 کلي دي وی د مایار ته د جمعیت یو کارکونو هغه زه د میلاد شریف جلسې ته دعوت کوم خو وی چې کله پروګرام جوړ شو وی د ناظم نه مې واغستو ما نه اجازه ته غوښتو چې یو خوب مې کتلې دا خوب بیانوم مولانا صاحب کسته اجازه دي ما ویل چې بیان کا وی چې ودرېدو په جړا شو ویل چې ما کله د دې پروګرام دا تاریخ مقرر کو نو ما دفتر کې خپل د دفتر ملګرو د جمعیت او د پارټۍ ملګرو ته دعوت ورکړ چې زه د میلاد شریف جلسه جوړوم ما سره به تاسو هغې کې شریک کېږئ راځئ به وی هغې کې یو څو مولیان مو وی ما ته وایي چې مړه ته خو هم بدعتي دا د بدعتیانو کارونه دې رانیولي دي دا جلسې ورکې چا راوستي دي دا 12 ربیع الاول خیراتونه چا راوستي دي دا بدعت دی او دا مه کوه وی زه امید سړی وم زه غلی کم بس چپ شومه وی چې کور ته راغم وی ډېر زیات مې خالق رب الجلال ته وجړل او دې جړا کې مې ورته ویل چې الله ما خو دا ډېر په مینه باندې کوله دا جلسه او دې شک کې واچولم پس ته ماته خوب کې ښکاره که که دا کار رښتیا ناجایزي حرامي بدعتي الهه ماته خوب کې وښایې چې بیا نه کوم او که دا کار ښه کاري تو ستا پاک حبیب پې راضي کېږي بس ماته خوب کې وښایې چې بیا نه پرېږدم وی چې وده شومه وی خوب مې ولیدو چې زما د میلاد پروګرام دی جلسه ده ډېر خلک راغلي دي وی چې کوم ځای ما د لنګر انتظام کړی و زه اخوا ولاړم وی هلته نبي اکرم صلی الله علیه وسلم ولاړو او دې خلکو ته وایي چې څوک زما میلاد شریف ته راغلی دي دا لنګر ورته زر واچوئ شروع کوي ورته بیا ما ته راتو شو چې دا ته هر کال زما دنیا ته د راتګ په خوشحالۍ کې دا صدقه کې او دا پروګرام کې تا نه زه خوشحاله یم دا ما ته رارسېږي د دې خلکو مه منه دا مه پرېږده بیا شیخ صاحب ویل زه ناستم وی دغه د جمعیت د کارکون ویل چې دا خوب مې ولیدو اوس د ټولې دنیا د عربو د عجمو د مولیانو د مفتیانو لاسونه ورپسې خلاص که سل ځل ورته بدعت وایي ما ته د ټول جهان مفتی محمد رسول الله خوب کې ووی چې د دې مه منه دا مه پرېږده والله لازم که دا پرېږدم دا به زه هر کال منظم و کوم به د چا مه منئ دا د نبي علیه السلام د مینې مجلس دی هغه پې خوشحالېږي شاه ولی الله صاحب لیکلي وی زما والد صاحب به هر کال د ربیع الاول شریف میاشت کې میلاد کولو وی راته کیسه کوله چې بچیا یو کال ډېر غریب شوم ډېر وس مې نه کېدو صرف د یو څو روپو تورې چڼې مې روړې مسجد ته راغم طالبان مې را جمع کړه د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په ذات شریف هم درود شریف ویلو او لاسونه مې د رب کریم دربار کې اوچت کړه چې الهه نور کله به د ډېر وس را کړو ډېره خرچه مې کوله څه کال مې دغه د یو څو روپو د تورو چڼو وسو بس تا د نبي علیه السلام میلاد کې مې دا صدقه پیش کا بس دا رانه قبوله کا وی چې کور ته لاړم وده شوم وی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مې خوب کې ولیدو چې هغه مبارک حشاش او بشاش دی او بین یدیه قدح او مخې ته یو لوښی پروت دی او هغې کې هغه چڼې وي چې بېګا ما د پسې د دنیا ته د راتګ په خوشحالۍ کې طالبانو باندې تقسیم کړي وي هغه چڼې ورته پرتې دي یوه چڼه رالي او خوله مبارکه کې ږدي او د سترګو کې ما ته خاندي ما پوهیئ چې که دا د ما پسې خیرات کړي وي نو دغه د دام ما ته را رسېدلي دي او تا نه زه په دې خوشحاله یم دا یو بهترین کار دی دا یو ډیر زبردست کار دی دا د دین کار دی په دې باندې دا 900 800 زر کاله
دا د مسلمانانو عمل را پاتې دی او دا مؤمنان چې یو شي ته خوي هغه د خدای تعالی په نسبت باندې خوي او موږ ته نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وای علیکم بدین العتیق زړه عقیده او زوړ دین راټینګ کړئ علیکم بالامر الاول هغه ډومبنې کار ډومبنې طریقہ ډومبنې دین هغه راټینګ کړئ علیکم بدین العجائز د بوډېګانو ښځو طریقه او عقیده او دین راټینګ کړئ هر کلی کې بوډېګانې ښځې شته هر خاندان کې بوډېګانې بیبیانې شته څوک نیاګانې لري څوک تروریانې بیبیانې لري ورشه نیا ته کښېنه ورته ووایي چې دا 12مه ورځ د ربیع الاول شریف به راغه وی تاسو پخوا مخکې زمانه کې په دې کې صدقې کولې که نه م کولې دې جوماتونو کې به دا میلادونه او نعتونه وو که نه وو که هغې درته ویل چې نه وو خو بیا مه کوه که هغې درته وایي چې وو نو تا ته محمد مصطفی وایي چې د بوډېګانو ښځو په عقیدو په طریقه روان شي ولې ورپسې نه ځي دا خو په دې توارث په دې تعامل عمل له مؤمنانو را پاتې دی چې مخالفت کړی دی بېدینانو کړی دی 450 کتابونه یو نه دوه نه درې نه لس نه 50 نه 100 نه 4.5 عربي کتابونه د میلاد شریف په اثبات کې زه پیش کولی شم او دا څوک چې درته وایي چې میلاد شریف نشته هغه مسکین ته ووایه وی صرف لس کتابونه عربي د میلاد شریف په نفي کې پیش کا او داسې کتاب چې د نن نه 200 کاله مخکې یا 100 کاله مخکې لیکلی شوی وی مناظره ته وګټله او مابیلله نشي ښودلی خو چې ډېر زور وکړي 15 کاله وړاندې کراچۍ کې یو کتاب لیکلی شوی هغه درپسې رازغلی انډیا کې 10 کاله وړاندې یو کتاب لیکلی شوی اردو کې هغه درپسې وروړي اکوړي کې او ثوابیه کې او ګنج کې او تاکال کې او سیپن کې 2 کاله وړاندې یو کتاب لیکلی شوی هغه درپسې وروړي ګوره فلان کې شاه مولوي صاحب لیکلي کوجاخیل لیکلي ګلبدین محمدین لیکلي چې دا بدعت دی او دا نشته دا خیر القانون کې نه دی شوی هلکه شرم نه درځي زه 600 کاله وړاندې کتاب پیش کوم زه عربي کتاب پیش کوم تا 2 کاله او 3 کاله او 2 میاشتې وړاندې یو کتاب لیکلی شوی د اردو کتاب دی او ترخ کې دی رانیولې چې دا بغلګل او ډیرانګل لیکلی دی او دا ناروا دی مړه شرم نه درځي د خپل زوی سالګرې مناوې حقیقي کې او چې د محمد مصطفی نوبت او نمبر راشي بیا بیا بغیرت امتی بیا ستا د محبت دا انداز بیا ستا د وفا دا انداز چې بیا دې ته بدعت وي او هیڅ دلیل در سره نی بس صرف دغه دی دلیل دی دا صحابو کړی نه دی او دا صحابو کړی نه دی صحابو سپیکر کې اذان کړی دی صحابو سپیکر کې تقریر کړی دی دا کله کله چې دې سره بل جواب نی وی زه دا به در سره ومنم خو دا تاسو دا نعت سره چې د الله ذکر کوئ نو دا پکې کوم ځای راغلی دی نو غریبه په دې ټول میلاد کې صرف دا یو ځای دی پیدا کو دا کوم ځای راغلی دا غوږ شه د نن نه تقریبا 1500 کاله وړاندې علامه ابن حجر هیتمي تیر شوی هغه یو فتاوه لیکلې فتاوا حدیثیه په هغې کې د هغه نه پوښتنه شوې وی دلته څه د اویسیې سلسلې څه صوفیه دي پیر فقیر والا خلق دي هغې مجلس کې یو سړی پاسې نعتونه وی او ورسره نور ذاکران راغونډ کی او هغې ورسره په وزن کې ډېر برابر د خدای ذکر کوي نو ته څه مفتی صاحب دا کار عبادت دی دی کې ثواب دی که دا کار بدعت دی د نن نه تقریبا 1500 کاله وړاندې هغه علما هغې جواب ورکوي ورته وایي انهم ماجورون ان شاء الله عندي ماجورون ان شاء الله وی زما فتوا دا ده چې په دې عمل کې به د خدای په دربار کې دې ته ډېر لوی اجر او ثواب میلاویږي الکه 1500 کاله وړاندې یو عالم وایي دا کار ښه کار دی د ثواب کار دی او اوس یو سړی پیدا شو د دجال زمانې ته نږدې په 2 روپۍ باندې عقیده خرڅوي او دی وایي دا بدعت دی او دا نشته تاسو به د دې زمانې د مولا منئ که نه 1500 کاله وړاندې داسې یو عالم چې هر چا ته عربو ته عجمو ته مقبول او مسلم دی د هغه به منئ که د ده به منئ د هغه به منئ که نه عرض مې دا کوله معززو او کله کله چې نوره لار ورسره ني ښه زه وي هر څه به ومنم خو تاسو د نعتخوانانو باندې میلاد کې دا پیسې شیندئ نو مړه دا خو خلک ډمانو باندې شیندي که نه یار او تاسو یې د نعتخوانانو باندې شیندئ نو ډمانو باندې خلک شیندي د شیطان په لاره کې شیندي هغه اسراف دی ګناه ده نعتخوان باندې زه شیندم د الله کور کې شیندم د الله لار کې شیندم دا صدقه ده او دا د ثواب کار دی او که ته دلیل راته ووایه نو یو دلیل نه 15 دلایل به درته ووایم اول نمبر دلیل مرقات شرح د مشکات اول جل صفحه نمبر 80
امام بخاری رحمت الله علیه د یو سفر نه را روانو د سفر نه چې راغو د مریدان د شاګردان د کلیوال خي طرف او ګس طرف ته صفونه جوړي صفونه ولاړ دي چې امام بخاری راغې نصرو علی راسه الدنانیر د امام بخاری په سر باندې دغه شاګردانو د سپینو د سرو زر روپې شیندلې وي د کتاب په حواله لګیا یم د مشکات شریف د شرح حواله مې درکا کدا بدعت وي د امام بخاری غوند لوی عالم به ورته ویلو چې ای بدعتیانو دا بدعت مکوئ دا پیسې مشیندئ دا ناروا دي چې امام بخاری هغه په چپ پاتې کیږي ته کوم کو جاخیر چې ته ورته ناروا وایي دویم دلیل ترمذی شریف دویم جلد ابواب المناقب باب مناقب عثمان رضی الله عنه د تبوک د چاندی ترغیب چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم صحابو ته ورکي عثمان ابن عفان راضی لزر د سپینو زر روپې وروړي ونصر فی حجر النبی الدنانیر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ناسو عثمان ابن عفان سے ولاړو او د برنه دغه پغی کې د سپینو زر روپې ور وشندلې کدا ناروا وي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم به ورته ویل چې دا مشنده پارامه تیله کې واچو مال پټي راکا چې پټي واخلم ونصر هغه پښین دي دا ناروا کار نه دی عرض می دا کولو چې دا څوک په داسې جلسو باندې اعتراضات کوي نو هغه په دې میاش کې څه کوي ویروي میلاد شریف مونږ نه کوو مونږ د سیرت جلسه کوو سیرت النبی کانفرنس الکه د میلاد د لفظ سره ولې ورانه کده میلاد د لفظ سره ورانه زم ترمذی دویم جلد پیش کوم امام ترمذی رحمت الله علیه د امام بخاری شاګرد خپل جامع و سنن کې باب لګی باب ما جاء فی میلاد النبی هغه باب چاغي کې د نبی رسول الله د میلاد ذکر دی سیرت خود نبی رسول الله زندګی ته وای دا زندگی او دا سیرت دا نور احوال دا خورست راغلی دي اول میلاد شوه اول دنیا ته راغلی اول د میلاد او سیرت رستو دي ک میلاد نه وي نبا د مبارک دا ازدواجی زندگی وا بلکې ما ختمه کا ک صورت د محمد نه پیدا کړي به خدای نه ودا دنیا ک میلاد نه وي اسبم نو اول میلاد دی رستو سیرت دی او ته چې ما ته وی د میلاد د محفل کم صحابي کړي زه تا ته ویم د سیرت د جلسه کم صحابي کړي فما جوابک فهو جوابنا عجیب دادا بوک تجر و بیلا تجر ستا با جر ورکوي زما با جر نه ورکوي عجیبه خبره ده بهرحال دا یو ډېره اوږده موضوع ده خو اخر کې به دا ووایم چې د چا د سینې دا لوښې د محمد مصطفی د محبت نه ډک وي هغه داسې محافل مناوي لمانځي درون ورته ګوري او څوک چې په سینه کې د سید الکائنات سره بغض لري مینه نه لري هغه د داسې جلسو مخالفت کوي الله دې وکړي چې موږ د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په عاشقانو کې شمار شو او الله خپل حبیب رانه راضي شي